نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. زمار دین اسلام محترم و معززو، د جرح و تعدیل متعلقه منګه یو څو درسونه وکړله چې دا دویمه دوره وه زمونږه. نو په دې کې نن اخرنی درس چې دې کې به منګه مکتبة الجرح والتعدیل لطالب العلم، د جرح او د تعدیل مکتبه د طالب العلم د پاره کم یو طالب العلم چې دا غواړي چې په جرح او تعدیل، اصول حدیث، علم الاسناد، علم الرجال، په دې کې دا مهارت حاصل کی، نو د هغه سره دا مکتبه ضروری ده چې یا خو کتابونه نو دا به نور علی نوری، او که کتابونه نه کم سے کم د ده سره مکتبه شاملی چې په هغه کې دا ټول کتابونه ملاویږي. نو په دې کې اول قسم هغه کتابونه دي چې هغه تراجم د رجالو ذکر کوي. نو په هغه کې بعضې کتابونه چې زمونږ او ستاسو په کار راځي چې هغه د دې شپږو کتابونو چې زمونږ مخې ته کم پراته دي، صحیح البخاری، صحیح مسلم، جامع الترمیزی، سنن ابی داود، سنن ابن ماجه، سنن النسائی، د دې شپږو کتابونو رجال ذکر کوي، د دې روات ذکر کوي. هغه کتابونه اول تهذیب الکمال د حافظ مزی رحمه الله، تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، دا کتاب دی. پکار ده چې دا کتاب د طالب العلم سره ضروری. دویم نمبر کې دی کې الکاشف للذهبی، کاشف د ذهبی رحمه الله، دا کتاب دی. الکاشف فی معرفت من له روایت فی الکتب السته، چې طالب العلم سره دا کتاب وي. دغه کتابونه دي چې د دې کتب الستو د رواتو نه بحث کوي، د دې تراجم ذکر کوي. دریم نمبر کې تهذیب التهذیب د حافظ ابن حجر دی چې دا خلاصه د تهذیب الکمال ده. او څلورم نمبر کې تقریب التهذیب د حافظ ابن حجر رحمه الله کتاب، دا کتاب دی تقریب التهذیب، چې د دې طریقه به هم زه تاسو ته بیانه کړم چې دا په کومه طریقه سره ته ګورئ. نو دا څلور کتابونه اهم او ضروری کتابونه دي د کتبو د تراجمو د رواتونه. طالب العلم او هغه کس چې هغه په دې علم کې تحقیق حاصلی، هغه ته په کار دا دی چې د هغه سره دا کتابونه موجود وي. دارنګه د دینه بره چې کوم کتابونه دي د هغې روات چې ذکر کیږي، نو حافظ ابن حجر رحمه الله په دې باندې یو کتاب لیکلی دی تعجیل المنفعه په نوم باندې، او د دې سره د نورو کتابونو روات هغه هم ذکر کړي دي. بیا علماو دې باب کې مختلف کتابونه لیکلي دي، او دغه کتاب کې علامه ابن حجر رحمه الله د مسند احمد چې کوم روات دي هغه هم پکې ذکر کړي، یعنی د هغې تراجم هم ذکر کړي دي. دویم قسم هغه کتابونه دي چې هغې تراجم د ضعفاو ذکر کړي دي.
کم چې ضعاف روات دي راویان دي نو هغې باندې بحث کړی دی. یو په هغې کې الضعفاء الصغیر د امام بخاري دی چې دا مطبوع دی، چاپ شوی دی. دویم الضعفاء الکبیر د امام بخاري دی چې هغه لا چاپ شوی نه دی. دویم کتاب دی باب کې الضعفاء د امام نسائی رحم الله چې دا هغه ضعیف راوین ذکر کوي. دریم کتاب الکامل فی الضعفاء د ابن عدی کتاب دی چې دا یو غټ کتاب په دې باب کې دی. څلورم الضعفاء د دارقطني دی. پنځم المجروحین د ابو حاتم ابن حبان رحمه الله دی. شپږم الضعفاء د عقیلی رحمه الله دی. وم تاریخ اسماء الضعفاء والکذابین د ابو حفص ابن شاهین کتاب دی. اتم الضعفاء د ابو نعیم الاسبهانی رحمه الله کتاب دی. نهم احوال الرجال د جزجانی دی. لسم میزان الاعتدال د حافظ ذهبی رحمه الله کتاب دی. دا د موږ سره شته دی میزان الاعتدال. او لسم نمبر کې د دې سره هغه لسان المیزان دا کتاب دی. لسان المیزان د علامه ابن حجر رحمه الله کتاب. دا هغه کتابونه دي چې دا تراجم د هغه رواتو ذکر کوي چې هغه ضعاف دي. دریم نمبر کې هغه کتابونه چې هغه تراجم د ثقاتو ذکر کوي، هغه روات چې هغه ثقه دي د هغه تراجم ذکر کوي. اول کتاب الثقات د الثقات د ابو حاتم ابن حبان رحمه الله دی چې مشهور دی په ابن حبان سره. دا کتاب الثقات د ابن حبان رحمه الله دی. ابو حاتم محمد ابن حبان ابن احمد التمیمی البستی چې 354 کې وفات شوی دی. دارنګه کتاب الثقات د عجلی. دریم نمبر کې الثقات د ابو حفص بن شاهین. څلورم تذکرة الحفاظ د حافظ ذهبی رحمه الله چې ابو المحاسن الحسینی په ده باندې به یو تحقیق کړی دی او څه ورسره نور هم پیوسته کړي. به د هغه نه وروسته تقی الدین ابن فهد به امام سیوطي د درې واړو په هغه باندې یو ځای لګولی دی. څلورم قسم هغه کتابونه دي چې هغه عام روات ذکر کوي. نو هغه کتاب د کتاب الجرح والتعدیل د ابن ابي حاتم دی چې دا یو اهم کتاب دی په دې باب کې. دارنګه تاریخ الکبیر د امام بخاری رحمه الله هغه عام روات ذکر کوي. پنځم هغه کتابونه چې هغه د یو معین علاقې د یو معین ملک روات ذکر کوي. داسې کتابونه چې هغه مثلا ټول د افغانستان روات ذکر کوي یا دغه شانته د نورو ځایونو، لکه مثال په طور باندې تاریخ بغداد د حافظ الخطیب بغدادی رحمه الله کتاب دی چې دا یو اهم کتاب دی په دې باب کې. اوس تاریخ بغداد کې به تا ته ټول هغه روات میلاویږي چې هغه د کوم ځای د بغداد د طرفي د عراق د دغه علاقې. دارنګه تاریخ دمشق د حافظ ابن عساکر رحمه الله وهو من اجمع واکبر ما صنف في تراجم الدمشقیین. دا یو غټ او جامع کتاب دی په تراجمو د چا کې؟ د دمشق والا کې. دریم په دې کې التدوین فی اخبار قزوین
دا عبدالکریم ابن محمد الرافعی القزوینی رحمه الله کتاب دی. نو دا تا ته صرف د قزوین د علاقې روات ذکر کوي. څلورم تاریخ واسط د اسلم ابن سهل چې معروف دی په بحشل سره، داغه کتاب دی. پنځم کتاب په دی کې العقد الثمین فی تاریخ البلد الامین د تقی الدین الفاسی رحمه الله کتاب. شپږم کتاب په دی باب کې تاریخ الموصل د ازدی کتاب دی. وم تاریخ جرجان د سهامی کتاب دی. اتم نمبر کې تاریخ داریا د قاضی عبدالجبار الخولانی کتاب دی. نهم تاریخ دونیسر د ابو حفظ عمر ابن الخضر رحمه الله کتاب دی. لسم کتاب طبقات علماء افریقیه و تونس د ابو العرب محمد ابن احمد التمیمی رحمه الله کتاب دی. دی باب کې دا لس کتابونه بلکې د دې نه ډېر مشته چې دا تراجم د خاص رواتو ذکر کوي د یو علاقې پورې. دارنګه یو لسم کتاب په دی کې تاریخ المدینة الشریفه د مدینه شریفه تاریخ د حافظ سخاوی رحمه الله کتاب دی. دولسم تاریخ العلماء والروات للعلم بالاندلس د اندلس تاریخ په ذکر کړی دی د حافظ ابوالولید ابن الفرضی رحمه الله کتاب دی. دیارلسم الصله د ابن بشکوال رحمه الله کتاب دی چې دی کې هم د اندلس احوال پکې بیانېږي. سورلسم بغیة الملتمس فی تاریخ رجال اهل الاندلس د دوبی رحمه الله کتاب دی. پنځلسم اخبار اصبهان د ابو نعیم اصبهانی کتاب دی. دې کې د اصبهان علاقه چې دا کم ایران او دا ځایونه د تاریخ بیانوي. شپاړسم طبقات المحدثین باصبهان د ابو شیخ ابن حبان رحمه الله کتاب. شپږم قسم هغه کتابونه چې هغه د رواتو څه ذکر کوي د هغې هغه وفات ذکر کوي چې دا راوي کله وفات شوی دی. نو دی کې اولنی کتاب تاریخ وفات الشیوخ الذین ادرکهم البغوی، تاریخ د هغه شیوخو چې هغه امام بغوی رحمه الله را لاندې کړي. د ابوالقاسم بغوی رحمه الله په دې نوم باندې یو کتاب دی. دویم کتاب الوفیات د ابن قنفذ کتاب دی. دریم نمبر کې وفیات الاعیان د ابن خلیکان رحمه الله کتاب دی. شپږم فوات الوفیات د قطبی کتاب دی. پنځم التکملة لوفیات نقل د حافظ منذری رحمه الله کتاب دی. شپږم العبر فی خیر من غبر د حافظ ذهبی رحمه الله کتاب دی. وم البدایه والنهایه د حافظ ابن کثیر رحمه الله کتاب دی مشهور. وم قسم کتب التواریخ دی د تاریخ کتابونه چې پاغې کې تواریخ ذکري. نو اهم کتابونه د تاریخ کتاب التاریخ الکبیر د امام بخاری رحمه الله، دارنګه دا یو اهم کتاب دی په دې باب کې. ابن ابي حاتم رحمه الله په خپل کتاب کې الجرح و تعدیل کې په تاریخ د امام بخاری باندې ډېر اعتماد کوي. د امام بخاری رحمه الله بل یو تاریخ دی التاریخ الاوسط په نوم باندې 2 جلدونو کې. دارنګه تاریخ د یحیی ابن معین، دارنګ التاریخ واسماء المحدثین وکناهم، تاریخ د محدثینو نمونه او د هغې کنیې. د
مقدمی رحمه الله کتاب دی. اتم قسم هغه کتابونه چې د یو خاص پیړۍ علما یې لیکلي دي، خاص پیړۍ د یو خاصې زمانې علما. نو په دې کې مشهور کتابونه: اول الدر الکامنه فی اعیان المئة الثامنه د حافظ ابن حجر کتاب دی. دویم البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع د شوکانی رحمه الله کتاب دی. نهم قسم عام کتابونه په تراجمو د علماو د رواتو کې چې هغه بعضی مشاهیر ذکر کوي. په دې کې په غیر د دې نه چې دا اهل الروایه نه خو صرف پسې مشهوري، نو د هغه حالات هم ذکر کړي، د هغه تراجم. نو دې کې اولنی کتاب الارشاد فی معرفت علماء الحدیث د ابو یعلا الخلیلی کتاب دی. دویم سیر اعلام النبلاء د حافظ ذهبی رحمه الله کتاب دی. دریم طبقات علماء الحدیث د ابن عبدالهادی کتاب دی. څلورم شذرات الذهب د ابن العماد کتاب دی. لسم قسم کتابونه چې هغه د خاص مذهب علما ذکر کوي. هغه کتابونه چې هغه د خاص مذهب علما ذکر کوي. مثلا 4 مذاهب مشهور دي، نو یو هغه کتابونه دي چې هغه تراجم د حنابلو ذکر کوي. نو په دې کې طبقات الحنابلة د ابن ابي يعلى کتاب دی. بیا په هغه باندې ذیل دی، ذیل الطبقات د حافظ ابن رجب. دویم کتاب المنهج الاحمد د علیمی کتاب. دارنګه د مالکینو تراجم چې ذکر کوي: ترتیب المدارک و تقریب المسالک د قاضی عیاض رحمه الله کتاب دی. دویم الدیباج المذهب د ابن فرحون کتاب دی. دارنګ د شوافع طبقات چې ذکر کوي: طبقات الشافعیة الکبرى د سبکی کتاب دی. دویم طبقات الفقهاء الشافعیة د ابن صلاح کتاب دی. دریم طبقات الشافعیة د ابن القاضی شعبہ کتاب دی. دارنګه د احناف تراجم چې ذکر کوي، نو په دې کې الجواهر المضیہ فی طبقات الحنفیہ د ابن ابی الوفا الحنفی کتاب دی. دویم تاج التراجم د ابن قطلبغا کتاب دی. یولسم هغه کتابونه چې هغه فی طبقات الروات دی، د رواتو طبقه ذکر کوي. دې کې مشهور کتابونه الطبقات الکبرى د ابن سعد. دویم الطبقات د مسلم ابن الحجاج رحمه الله کتاب. دریم المعین فی معرفت طبقات المحدثین د حافظ ذهبی رحمه الله کتاب دی. دولسم قسم کتب السؤالات والعلل ومعرفت الرجال، هغه کتابونه چې هغې کې سوالات، علل او معرفت الرجال کېدلی شي. دې کې مشهور کتابونه العلل ومعرفت الرجال چې دا د امام احمد رحمه الله نه نقل دی. د هغه د زوی په روایت باندې چې کوم عبدالله دی، 15 جلده کې دا کتاب دی. بعضی د نور چې کوم خاص شاگردان دي، ابو بکر المروزی، د هغه په روایت سره چې کوم ذکر دی دا په یو جلد کې دي. دارنګه سوالات د سهمی د دار قطنی تقریبا 9 جلد کې دا سوالات دي. سوالات د حاکم لدار قطنی. دارنګ سوالات د محمد بن عثمان بن ابي شیبه، د علی بن المدینی. خلاصه دا زما محترم و عزتمندو چې دا د جرح او د تعدیل د مکتبه متعلقه که یو سړی دا غواړي چې دی علم کې زه ښه مهارت حاصل کړم، الله ورله وس ورکړی، وخت یې ورکړی، الله ورته روپۍ ورکړي، په کار داره چې دا مکتبه ځان ته برابره کړي. نو انشاء الله تعالی چې ردې له وخت ورکړي
او دې کې کار وکړي د الله په فضل سره، دا به د حدیثو یو تکړه ډاکټري. محترمو طلاب العلمو، که تاسو غواړئ چې تقریب التهذیب د حافظ ابن حجر رحمه الله کتاب، چې دا داسې کتاب دی چې عام هم دی او اکثره طلاب العلم د دې کتاب نه فایده مخلي، اسان هم دی. او د حافظ ابن حجر رحمه الله خطه په دې کتاب کې دا ده چې دا د راوي نوم ذکر کوي، د هغه مرتبه ذکر کوي، د هغه طبقه ذکر کوي. من حیث الجرح والتعدیل، نو عام خلق دې باندې اعتماد هم کوي، طلاب العلم، او دا اکثره خلق ګوریم. نو په دې وجه باندې د دې یو طریقه به مختصره تاسو ته بیان کړم. اول دا چې امام بخاری امام ابن حجر رحمه الله په دې کتاب کې بعضی اشارات لګول دي، دا اشارې واورئ مختصرې. اول کله دا اشاره کوي بخ، دا به یو راوي ذکر کی، نو په آخره کې هغه راوي ته څه لیکلي، مثلا دلته لیکل دی عبدالله ابن الحارث ابن ابزا مکی مقبول من السابعة بخ. بخ معنی څه؟ یعنی د ده روایات په امام بخاری رحمه الله په ادب المفرد کې ذکر کړلی، معنی بخاری فی ادب المفرد، نو با ادب المفرد ته اشاره کوي، خا معنی بخاری. دارنګه کله اشاره کوي دا په عخ سره، عخ کې دا اشاره کوي چې د دې راوي روایت کم ځای کې ذکر دی، دا امام بخاری ذکر کړی دی فی خلق افعال العباد په نوم باندې چې کم د امام بخاری کتاب دی. کله دا کتاب کې حافظ ابن حجر رحمه الله په دې کتاب کې اشاره کېدلی شي په را سره. را کې مقصد دا دی چې دا روایت په جزء القراء خلف الامام کې امام بخاری ذکر کړی دی. کله اشاره کوي دلته په یا سره، معنی دا حدیث د دې راوي حدیث امام بخاری رحمه الله په جزء رفع الیدین کې ذکر کړی دی. کله اشاره کوي په مق سره، ولی کې آخره کې راوي ته مق معنی دا مسلم په خپله مقدمه کې د دنه روایت نقل کړی دی. کله به راوړي مد معنی دا چې ابو داود په مراسیلو کې د دې راوي روایت ذکر کړی دی. کله به صد راوړي، صد کې اشاره دی ته کوي چې دا ابو داود رحمه الله په فضائل الانصار کې د دنه روایت نقل کړی دی. دارنګه کله به اشاره وکړي په حد سره، حد معنی دا چې ابو داود خد سره، خد معنی دا چې ابو داود رحمه الله د ده روایت نقل کړی دی په الناسخ والمنسوخ کې. کله به اشاره وکړي په قد سره، قد معنی دا چې ابو داود رحمه الله د ده روایت په کتاب القدر کې ذکر کړی دی. کله به اشاره وکړي په فا سره، معنی دا چې ابو داود په تفرد کې د ده روایت ذکر کړی دی. دا د ابو داود رحمه الله کتابونه دي. کله به اشاره وکړي په لام سره، معنی ابو داود رحمه الله په المسائل کې د ده روایت ذکر کړی دی. کله به اشاره وکړي په کد سره، کد معنی دا چې ابو داود رحمه الله په مسند مالک کې د ده روایت ذکر کړی دی. کله به اشاره وکړي په تم سره، معنی ترمذي په شمایل محمدیه کې د ده نه روایت نقل کړی دی. کله به اشاره وکړي په عص سره، معنی نسائی رحمه الله په مسند علی کې د ده نه روایت نقل کړی دی. او کله به اشاره وکړي په کاف نون سره، کن یا کن، معنی دا په مسند مالک کې دا ذکر دی. کله به اشاره وکړي په فق سره، معنی ابن ماجه په تفسیر کې د روایت نقل کړی دی. او کله چې عین ولیکي، معنی دا چې شپږو کتابونو کې د دې راوي روایت ذکر دی. کله بعد څلور صرف ولیکي، نو معنی دا په کتب اربعو کې ذکر دی. او کم چې تمیز د یو راوي د بل نه کوي، نو هغه ته اشاره په تمیز سره کړي. نو دا یو د فایدې نه ډک کتاب، لیکن دې کتاب کې طالب العلم ته پکار وي چې اخرنی حکم دلته په راوي باندې ولټوي. که اوس دا چېرته تفصیل غواړې،
چې یاره زه تفصیل ګورم نو ته به بیا د دې تقریب التهذیب نه د تهذیب الکمال ته ورشي که بیا وایې چې د دې نه هم لږ ښه وضاحت غواړم نو بیا لږ پسې مخکې ورځه دا الکاشف د امام ذهبي رحمه الله دا به لږ وګورې ورپسې که نه دلته میزان الاعتدال راواخله دا پسې وګوره نو ښه وضاحت به بیا تا ته هلته میلاویږي دلته صرف اخرنی حکم تا ته ښیي په رایو باندې نو یو به دویم نمبر کې به ته دې خبرې ته متوجه چې ګوره دا اختصار دی ښه تفصیل دپاره به شاته ځې دلته به بیا یو څو خبرو ته متوجه یو څو تنبیحات اولنی تنبیح حافظ ابن حجر رحم الله چې کله اطلاق وکړي په یو راوي باندې د وصف د صدوق یخطئ نو طالب العلم د دې علم ته لابدي ده چې دا به اصل ته ورشي چې دا اقوال د مجرحینو د معدلینو په دې باب کې وګوري نو د هغه نه په راوي باندې حکم ولګوي ځکه دا عمر عبدالمنعم سلیم حفظه الله هغه وایي ما چې کله وایي د دې علم تتبع تلاش مې کړی دی د دې کتاب هغه وایي فإني بتتبع الحافظ في هذا الكتاب ما چې تتبع د حافظ رحم الله په دې کتاب کې کړله نو کتلې مې دي چې هغه په یو د دوه قسمه رواتو باندې دا حکم لګوي چې صدوق یخطئ اول هغه چې من کثر مجرحوه وعد له الواحد او الاثنان مجرحین ډیری صرف یو کس یا دوه کسانو د هغه تعدیل کړی او په حقیقت کې هغه ضعیفي نو هغه ته حافظ ابن حجر رحم الله څه وایي صدوق یخطئ د دې مثالونه لکه محمد ابن عبدالله ابن علاثه حافظ ذهبي رحم الله تقریب کې وایي صدوق یخطئ حالانکه د توثیق یحیی ابن معین کړی دی ابن سعد چې دا د واقدي شاګرد دی هغه کړی دی ابن عدی وایي حسن الحدیث دی وارجو انه لا بأس به ابو زرعه رحم الله فرمایي صالح ابو حاتم وایي یکتب حدیثه ولا یحتج به خو بالمقابل امام بخاری رحم الله فرمایي فيه نظر دارقطنی وایي متروک ابن حبان وایي د به د ثقاتو نه موضوعات روایت نقل کول او حاکم رحم الله فرمایي چې دا ذاهب الحدیث له مناکیر عن الاوزاعي وعن ائمه المسلمین نو ګوره دا ضعیف راوي دی خو علامه ابن حجر دته څه وایي صدوق یخطئ دویمه تنبیه حافظ ابن حجر رحم الله کله په دې کتاب کې لفظ د مقبول راوړی دی او راوي په باره کې چې مقدمه د کتاب کې د باندې تصریح کړله مقبول هغه راوي ته وایي چې د هغه حدیث به قبلېدلی شي خو چې کله یې متابعه وه که متابعه نه وه روایت ضعیف دی نو په دې وجه باندې دلته به د دې تحقیق کېدلی شي که تحقیق ونه شي بیا به د تا نه خبره ګډوډېږي ځکه وی حافظ رحمه الله د مقبولون اطلاق اکثره په مجهول الحال یا مجهول العین باندې کوي هغه چې حافظ ابن حبان رحمه الله دی هغه توثیق هغه د ثقاتو په فهرست کې صرف ذکر کړی هغه اکثره مجاهل وي مثال لکه یزید ابن کیسان ابو حفص داغه په باره کې څه وایي په تقریب کې حافظ ابن حجر وایي مقبول تهذیب کې وایي عن طاووس قوله وعنه ابو نعیم قلت ذكره ابن حبان في الثقات وګوره دا مجهول دی او دا په اطلاق د مقبولون کوي کله دا اطلاق د مقبول په هغه چا باندې کوي لم یوثقه احد چې چا یې توثیق نه کړی او په صحیحینو کې د هغه نه روایت نقلي
کله دا اطلاق د مقبول په هغه راوي باندې کوي چې په هغه کې اختلاف وي، چا ورته صحیح ویلی چا ورته ضعیف ویلی. کله اطلاق کوي په هغه چا باندې چې هغه باندې جرح شوي ضعیف وي. لکه مثال د دې ابو بکر ابن اسحاق ابن یسار د ده په باره کې څه وایي؟ حافظ ابن حجر وایي مقبول، بیا تهذیب کې وایي قال البخاري حدیثه منکر، حدیث منکر دی. دارنګ کله اطلاق په هغه چا باندې کوي من وثق ولم یجرح، توثیق یې شوی خو جرح پې نه شوي. لکه ابو امامه تیمی تقریب کې وایي مقبول، خو حالانکه یحیی ابن معین او ابو زرعة الرازی رحمه الله هغه وایي لا بأس به، څنګه چې صاحبو تهذیب نقل کړي. نو ګوره تقریب التهذیب کې ورته مقبول وایي او هلته تهذیب التهذیب کې څه وایي؟ د دغه علما اقوال نقل کړلي او دا یې ویلي دي چې یاره لا بأس به. دا د حافظ ابن حجر رحمه الله د مقبول لفظ نه مختلف مقاصد مراد دي، نو دا به اله پته لګي چې کله ته تتبع او تلاش وکې. درېمه تنبیه، کله چې حافظ ابن حجر رحمه الله وصف د صدوق کثیر الخطأ راوړي یا د دې په شان نور الفاظ، د هغه مقصد په دې کې دی چې دا راوي ضعیف دی مګر د ده ضعف تعلق ساتي د حفظ سره، دا د قبیلې د حفظ نه دی. ځکه دا عدالت نه دا تعبیر په صدوق سره کوي او د ضبط نه په کثرت الخطا سره. د حجاج ابن ارطاد په باره کې تقریب التهذیب کې وایي صدوق کثیر الخطأ والتدلیس، بیا فتح الباری کې څه وایي ضعیف. نو معنی دا چې عدالت څه گزاره کوي خو اصل کې د حفظ جانب د ګډوډ دی. څلورمه تنبیه چې قد يختلف الحكم الحافظ على الراوي في التقريب عنه في بعض كتبه الأخرى. کله د حافظ ابن حجر رحمه الله حکم بدلیږي. د تقریب التهذیب کې به یو حکم وي، که تهذیب لورشه بیا به د هغه حکم بدلی، یا په نورو کتابونو کې لکه تهذیب الکمال ته به حکم بدلی. خاص کر کتابونه د تخارج او فتح الباری چې د به تقریب التهذیب کې یو حکم پر راوي لګولی، فتح الباری کې به بلی. لکه زمیل ابن عباس تقریب کې وایي مجهول، دا مجهول العین دی. ځکه دا په مقدمه د تقریب کې وایي السابعة أي من مراتب الجرح والتعديل من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال. بيتسوي ومن التاسعة لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مجهول. نقول يوزل تسوي چې دا مجهول من السابعه، وروسته وایي چې من التاسعه. هلته بیا څه خبره کوي؟ وایي من روى عنه اکثر من واحد، وهي السابعه من مراتب الجرح والتعديل من روى عنه اکثر من واحد، چې روایت ته نقل کړي اکثر د یو نه. او وروسته څه وایي؟ وروسته وایي لم يروي عنه غیر واحد. نو ګوره بدل، یو کتاب کې یو قسم، دویم کې بدل. نو عمر عبد المنعم وی قلت فالثاني ينصرف الى جهالة العين، وی دا دویم چې دا وی لم يروي عنه غیر واحد دا ورګرځي جهالة العين ته. ځکه په فتح الباری کې دا د زمیل په بارک کې وایي څلورم جلد کې چې مجهول الحال. دارنګه سمامه بن عبدالله په بارک کې تقریب کې وایي صدوق، په فتح الباری کې وایي کان تابعیا ثقه،
مقصد دا چې کله کله د ده حکمونه د یو بل نه بدلیږي. بس لنډه خبره ده چې یو کتاب کې رایو باندې یو حکم لګولی بلکې بل حکم لګولی. دغه شانتې د هر کتاب دا خو صرف موږ یو کتاب ذکر کا ځکه چې دا طلاب العلم ډیر استعمالی. د مختلفو کتابونو مختلفې طریقې دي. په دې ځای باندې د جرح او د تعدیل یوه مختصره دوره اخر ته ورسېدله. الله رب العالمین دې موږ له او تاسو له په دې علم باندې پوهه راکړي او الله دې توفیق راکړي چې دې کې عملي کار وکړو صرف د دین د حفاظت دپاره. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.